بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د مثنوي د دفتر اول نه د توتی او سوداګر په کیسه کې را روانو او دیزی ته درس رسیدلی و. رجوع به حکایت خواجه تاجر. د دې نه وړاندې مولانا د عشق متعلق ډېر باریکیو کې لاړو، خو اصل کې منګه ممتدا سره تیر شو. مل تاسو په خپل بیا شرح وګورئ. مولانا روم په خپل دا خبره کوي چې عشق چې دی دا بیانولو قابل نه دی. دا خبر هغه کس کوي چې د مثنوي شریف شپږ دفتر لیکلی، دیوان شمس لیکلی، او وی چې عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل وی په شرح د عشق چې لکه خر چې په خټو کې ونخلی داسې ګیریږي، نشي کولی، د دې صحیح تشریح نشي کولی. او د عشق او عاشقۍ شرح به په خپل عشق کوي چې کله پتا کې عشق راغی نو بیا د عشق په معنی به اله پوهیږي. د عشق او عاشقۍ تشریح صرف عشق کولی شي. او مولانا روم وایي چې د عشق متعلق کومې خبرې بیانوم مثنوي شریف یا دیوان شمس کې، دا صرف څه دي؟ اشاری دي. او عشق به ته په خپله تجربه کې، دا د الفاظو په قالب کې نه ځایږي. به هر حال دیجی نه اوس کیسه شروع کیږي. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراگنده همه گفت این چنین، گه تناقض گه ناز و گه نیاز، گه سودای حقیقت گه مجاز، مرد غرقه گشت جان می کند، دست را در هر گیاه می زند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پای می زند از بیم سر. خواجه اندر آتش و دردوهنین منګه مخکې ویلیو چې کله سوداګر توتی ته د هندستان د توتیانو قصه وکړه چې ما ستا سلام ورسولو، پاږې کې یو توتی را وغورځېد او مړ شو. فوراً دغه توتی ځان مړ کو. نو دغه حالاتو قصه دا سوداګر باندې چې کوم حالات تیریږي بیانیږي. سوداګر پوه نه شو چې د دروغ ځان مړ کو، لږ ساعت وروستو به الوزي چې زه پنجرې نه وغورځم. د تعجب خبره دا ده چې د دوو توتیانو منځ کې رازونه تبادله شو او سوداګر نه پوهیږي، او دای اعلی کار جوړ کو، دواړو د استعمال کو او خپل مقصد ته ورسېده او د اړو پوه نه شو. لہذا رجوع به حکایت خواجه تاجر. رجوع د قصې د خواجه تاجر ته. خواجه چې دی یا خواجه دا په پارسی کې ډېر استعمالیږي. نو دا اصل کې د خداوند آقا او نیک په معنی راځي. بل د دوه معنی دي، یو مثبت او یو منفي. دا د ساداتو لقب هم دی، خواجهګان، یعنی یو محترم ټکی دی. او بل خوا دا لکه خواجه سرا چې دی اجړه او مخنث ته به هم خواجه وي. او دا د مالک په معنی هم راځي، لکه موږ مخکې ویلو خواجه تاش، یعنی د یو مالک دوه نوکران چې هغه یو ته خواجه تاش وي. نو خواجه زیات راځي، نو دلته موږ لږ وضاحت کوو. دا په دې کتاب کې ډېر راځي. خواجه په څه معنی راځي؟ صاحب موږ وایو، بزرگ، نیک، مهتر و سردار، شیخ مالدار، دولتمند، په دې ټولو معنو راځي. بل د خسی په معنی هم راځي خواجه. دا خواجه سرا چې وای دا د دین اغیسته شوی. په خوا زمانو کې چې بعضې پادشاهانو به غلامان ساتل، نو هغه به ساته به خسی که. نو داغه نه دا لفظ خواجه سرا چې اغیستل شوی دی، نو دا په دې معنا دی. به هر حال دلته خواجه یعنی د صاحب د سوداګر ته مولانا روم د خواجه دغه ورکوي. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراگنده همه گفین چنین. دی خواجه د سوداګر ډیر زیات غصه او درد او جړه او فریاد یې کولو، وجود یې ګرم شوی او سم اور یې اغیشته.
د درد او د گرمایش د فریاد نه صد پراگنده همه گفین چونی. په سونو ګډې وډې خبرې پراگنده پریشان خبرې ګډې وډې همه گفین چونین دا رنګ لګیا او ځان سره سوي لکه کله چې چاته دو کرسی او د خزې دا ویر کې لګیا یې سوي گه تناقض گه ناز و گه نیاز. گه په معنا د گاهې کله به تناقض کولو یعنی یو خبره به وکړه بیا به ځان له جواب ورکړه د هغې ضد به و یعنی متناقض خبرې کولی متضاد. گاه ناز کله به ناز کولو او گه نیاز کله به نیاز کولو. گه سودای حقیقت گه مجاز کله به د عشق حقیقی ته خبره بوتله او کله به عشق مجازی ته داغه په یاد کې چې توتی مرد لا پروت دی دا دغه خبره کوي ولی مرد غرقه گشت جانې می کند کم سړی چې ډوب شوي او هغه روح ورکوي روح ترې وځي هغه څه کوي دست را در هر گیاهی میزنه ده د هر گیا ته لاس اچي کله چې یو سړی ډوبېږي او بیره په مخه کې سیند او د غاړه کې نو لاس اچي حالان کې گیا هونه ټینګيږي و د خپل لاس په وي دم دغه چل کولو چې سپ خپل ورتلا غویل جړه فریاد کولو تا گدامش دست گیرد در خطر دست و پای میزند از بی مصر چې کم سړی به په دې خطر کې د لاسونی سي کم سړی چې سیلاب وړي روان کړي هغه د الله سوچته او غیاګانو ته چې ځکه چې څوک پیدا شي مال لاس راکی دستو پای میزنت لاس خپې وې از بی مصر د سر د یری د سر د خطرینه چمري لکه څنګه چې عربی کې یو ضرب المثل دی الغریقو یتشبسو بكل حشیش یا یتشبسو بحشیشنا ها ډوب سړی د لاس چي هر غیا ته ها دوست دارد دو سینه شفتگی کوششی بیهوده بی از خفتگی وس د منتقل شو مولانا روم ذهن وې دغه سه لاس بیواله او س کول کوشش کولو دوست دارد دوست یعنی الله تعالی دوست لري خوخوي نه شفتگی دا پریشان حالي چې سړی اگر کاغته رسۍ نه کیږي خدای پریشان حال لاس پیوي کوششي بهوده بی از خفتگی بیهوده کوشش ما د ودتوب نه یو سړی وده د خوبونه کوي خو به غفلت کې وده دی یو سړی کوشش کوي او نتیجه نه ور کوي وای دا ابس کوشش هم دغه خوب غفلت نه سره بهتر دی بعض خلک وایي چې سفیان خلک دی غفلت او خوب او ناراستی او دې ته دغه کوي څنګه دې ته دا کوي مولانا روم ته ګوره وای کوشش بیهوده بی از خفتگی بیهوده کوشش د سنه بهتر دی محبوب حقیقی یعنی طلب خوخه او سای اگر چې به نتیجې وي د تعطل نه سره د ناراسته او لټوالی نه بهتر دی آن کی اوشا هست او بیکار نیست نالا از وی طرفکو بیمار نیست آن کی اوشا هست هغه چې پادشاه دی شاهنشاه دی الله تعالی یا دی او بیکار نیست هغه مزګار نه دی اسې نه دی نالا از وی طرفکو بیمار نیست دغه یو ضرب المثل دی وی نالا جړه داغه چا نه عجیبه ده چې بیمار نه واسه فریاد کوي درد او تکلیف ورته نه ټیک شو دغه یو ضرب المثل بیان ک ګوره د الله تعالی نه ست ضرورت هم نشتا هیڅ هم نشتا خو هغه سن دی لکه وس پخپل وی کل یوم هو فی شان بحر این پرمود رحمان پسر کل یوم هو فی شان ای پسر بحر این فرموده د دې لپاره فرمایلی رحمان یعنی الله تعالی ای پسر ایزویا یا خو په سورۃ الرحمن کې الله تعالی سی ویلی کل یوم هو فی شان ای پسر ار ورځ هغه په یو حالت کې دی په یو کار کې دی ایزویا دا سورۃ الرحمن یو آیت دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربکما تکذبان نو دغه ته اشاره کوي چې الله تعالی هر ورځ په یو څه کې دی په حالت کې دی خو دلته
د یوم نه مراد عام ظرف زمان وخت دی، یعنی هر وخت، یعنی هغه هر وخت د مختلفو امورو د احداث او احوال تجدید کوي. وی روایت ته چې کله پیغمبر علیه السلام د آیت تلاوت که نو چا عرض وکړو چې د شان نه څه مراد دی، څنګه شان کې دی، څنګه کار کوي؟ نو هغه وفرمایل چې د چا ګناه معاف کوي، د چا مشکل لرې کوي، تکلیف ته لرې کوي، چاته عروج ورکوي یو قوم ته، څوک تنزل کې راولي یو قوم ذلت ورکوي. وی چې دا آیت د یهودیانو په تردید کې نازل شوی دی چې هغوی ویلې چې د هفتې په ورځ یوم السبت کې الله تعالی هیڅ کار نه کوي. بیا وی عبدالله بن طاهر د حسین ابن فضل راوغوښته او تپوس یې ته وکړو چې دې درې ایتونو په مطلب کې زما شک دی چې په هغې کې یو دا آیت دی کل یوم هو فی شان، حالان کې ان القلم جف بما هو کائن الی یوم القیامت، چې څنګه قلم وچ شوی دی چې څه کیدونکي تر ورځ د قیامت، نو څنګه دا یعنی قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، پھر ہر روز نئی سے نئی شان یا نئی سے نئی کام کے کیا معنی ہوں گے؟ حسین ابن فضل ورته ویلي فإنها شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها، دا وی داسې کارونه دي چې الله تعالی ظهور کې راولي، د سر نو نه جوړي چې نوې دا کارونه دغه کوي، پخوا نه وو دی وجود کې راولي. مدارک التنزیل. به هر حال اندری راه می تراشو می خراش تا دمی آخر دمی پارغ مباش، اندرین راه په دې لاره کې می تراشو می خراش، د می تراشو می خراش نه دا د امر صیغې دي، تراشیدن او خراشیدن، دا تراشیدن یا خراشیدن د توګلو په معنا راځي. یو سړی درز وخوري او خپې راښکلي شي او داسې په سړک ولګي نیت هم خراش وي، خراشیدن څه شو؟ خو مراد ته دلته سعی او کوشش او محنت دی، مشقت، یعنی په دې لاره کې په لاره د طریقت کې یعنی ته څه وکړه، مسلسل کوشش کوه، سعی کوه، اندرین راه پر لاره د طریقت کې، په لاره د وصول د الله کې، تا دم آخر دم پارغ مباشد، تا دم آخر یعنی آخری دم پورې تر مرګ پورې، دم یو دم یو ساعت یو ثانیه پارغ مباش بیکاره کېږه ما، وزګارېږه ما، تا دم آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود، دا فارغ مباش بیا تا دم آخر تر آخره وخته تر مرګ پورې، دا د اولې د دغه مخکینی شعر اخرنی مصرع سه ولګوئ نو تاسو به په معنا پوه شوئ. ګوره تا د می آخر تا فارغ مباش بیا ووایه تا د می آخر تر مرګ پورې، بیا ووایه دا دې سره ولګوه د می آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود، اخرنی وخت به لحظه به هیڅ پته نه لګي چې عنایت د الله تعالی به ستا شامل حال شي، په آخر وخت کې به درته خدای هدایت وکړي، توبه به دې قبوله شي. تا دم آخر دا وایي تر آخره پورې ته دم فارغ مباش، ټیک شو؟ ولې دم آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود، یعنی دا هیڅ پته نه لګي، ټیک شو؟ چې دم آخر به وي، اعتبار آخر خاتمه لره دی، خدای به باندې فضل وکړي که عنایت با تو صاحب سر بود، د الله تعالی عنایت تو رحم با ستا شامل حال شي، ستا راز صاحب راز شي، نو لکه نا امیده کېږه ما. هر کی می کوشد اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزنت، ته چې کوم کوشش کې، ټیک شو؟ داسې مه وایه چې کوم سعی او محنت کې دا خدای نه ضایع کوي، الله تعالی ورته متوجه دی، هغې ویني، لکه څنګه چې الله تعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اضیع عمل عامل منکم، زه نه ضایع کوم عمل دی عمل کوونکي ستاسو نه، من ذکر نه انثی، ټیک شو؟ که سړي وي او که ښځه چې څوک کم کار کوي، مسلمان سړی یا مسلمانه ښځه، خدای وایي زه نه ضایع کوم، هغه محفوظ شو، د هغې اجر به تا ته میلاویږي. یا بل ځای وایي للرجال نصیب مما اکتسبوا، سړو لره حصه ده، برخه ده د هغه نه چې دوی کسب کړي، وللنساء نصیب مما اکتسبنا،
ښځو لره هم حصه شته چې څه دوی کسب کړي دي. بهرحال دا دلته کې هر کې می کوشید گر مردو زن است. ٹھیک شو؟ په دې یو د کتاب کې دا غلط لیکلی مفتاح العلوم کې، دلته دا لفظ غلط شوی دی. هر کې می کوشد بوي چې کوشش کوي، دلته یا ناراضي. هر کې می کوشد اگر مردو زن است، گوش و چشم شاه جان بر رو زن است. څوک چې کوشش کوي، که سړی دی او که ښځه دی، سترګې او غوږ یعنی د شاه جان شاه روح بر روزن است. هغه څه دی؟ کړکۍ ته متوجه دی. روزن څه ته وایي؟ کړکۍ ته وایي، یا په دروازه کې چې چون دی او سړی ګوري متوجي هغې کې بار طرف ته ګوري، لکه دې کې کمال تاکید دی چې هغه ګوري. ټیک شو؟ او ستانه خبر دی. روزنه په دیوال کې یو نری چون دی سوري سړی پکې بار لیدی شي، لکه ته به فکر کې الله تعالی دی ویني، هغه ته متوجه دی. این سخن پایان ندارد ای امو قصه توتی و خواجه بازگو. وی دا قصه دا خبر نه ختمیږي اتره. قصه توتی و خواجه بازگو، د توتی او د خواجه قصه بیان که چې هغې وسه چلو شو. توتی خو پرېوتو، توتی ځان مړ که، سوداګر ورته ګوري، خپل ویرې وکړه، مرثیه د توتی په شان کې وویله. بعد از آن افګندن خواجه توتی مرده را از قفس. غرزول د خواجه د سوداګر دغه مړ توتی لره د پنجرې نه و پریدن توتی مرده او الوتل د مړ توتی. بعد از آنش از قفس بیرون فگان توتی یک پرید تا شاخ بلند. بعد از آنش پس د هغې نه د قفس نه د پنجرې نه بیرون افغان بهر وغورځولو. توتی یک پرید تا شاخ بلند. توتی یک اسم تصغیر د پاره دغه توتی ګوټې پرید والوتو تا شاخ بلند، اوچت څانګې پورې. توتی مرده چنان پرواز کرد که آفتاب از شرق ترکی تاز کرد. دغه مړ توتی داسې پرواز وکړو، اوچت ټوپی ووالو، تا به ویل چې نور د مشرق نه ترک تازي وکړه. ترکی تاز اصل ترک تاز دی. ترک تاز څه ته وایي؟ ترکان به اکثر د ترکستاني چین نه هغه خوا نه راخواري شي او د حملې کولې. ترک تاز یعنی ترکان چې څنګه تاز و تاخ کوي، منډې والې، سونې ازغلول، دم داسې ټوپ والو. خواجه حیران گشت کن اندر کار مرغ، بے خبر ناگه بدید اسرار مرغ. خواجه حیران وګرځېده په کار د مارغه کې، د دې توتی کې، بے خبر ناڅاپه د دغه مارغه اسرار رازونه معلوم کړه چې د څنګه ځان وغورځولو. په دې رازونو ته ذهن لاړ، اول کې نه پوهېده. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. مخې ورته اوچت کوي، ویلی بلبله د خپل حال نه موږ له سیسه راکړه. دا څه حساب کتاب و؟ زموږ ستا په دې کار پوه نه شو. او چې کرد آنجا کې تو آموخته ساختې مکرې و ما را سوختې. هغه توتي هلته څه وکړه چې تا زده که؟ ساختې مکرې و ما را سوختې، یو مکر دې پیدا که او موږ دې څه کړو؟ یو تدبیر دې وکړو او موږ دې وسوځولو. دا تا څه وکړه؟ چشم ما از مکر خود بردوختې، سوخته ما راو خود اپروخته. د خپل مکر او تدبیر نه دی زمونږ سترګې بندې کړې او مونږ دې وسوځولو او ځان دې بل که، زمونږ زړه دې خفه که او ته خوشحاله شوې. گفت توتی کو به فعلم پند داد که رها کن نطق و آواز و کشاد. دوی ویلې چې هغه توتی ماته په خپل فعل سره دا نصیحت وکړه که رها کن نطق و آواز و کشاد، چې دا خپل خبرې او आवाज او دا خوشحالي او دا چغېده پرېږده. یو نسخه کې داسې راغلی، دا مصره داسې راغلی کې رها کن نطق و آواز کشاد، د دې په ځای راغلی کې رها کن لطف آواز و وداد. لطف آواز چې تا په آواز کې کم لطافت دی او وداد د محبت نمایندګي کوي، دا طریقه پرېږده، ځان مړ که، خوږې خبرې مه کوه. زان کی آوازت تو را در بند کرد، خیش را مرده پین پن کرد. ولی چې د آواز ته په قید کړي، دا د کلی آواز ته جیل ته کړي او خپل ځان یې مړ د دې نصیحت دپاره وکړو، ځان یې چې روغورځولو. ماته په دې کې دا میسج او پیغام راکړه چې داسې ځان وغورځوه، ځان مړ کړه. ولې چې د آواز ته په بند کې کړي.
یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یا بې خلاص. یعنی ما ته هغه طوطي ده وویلې د هندوستان طوطي، ای مطرب شوې ته. مطرب څه ته وایي؟ مطرب چې یو سړی په طرب او خوشحالۍ کې راولي، جوش کې، نغمه ویونکي ته وایي، خوشحالونکي ته وایي. مطرب چې خلک خوشحالوي په خپلو غزلونو سره، خوږو خبرو سره، ده ته مطرب وایي. چې ته د عام و خاص سره مطرب شوی، خلک خوشحاله په خبرو، مرده شو ځان مړ که کې چون من زما په شان که تا یا بې خلاص، چې خلاص شي. دانه باشی مرغ کانت برچنن، غنچه باشی کودکانت برکنن. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر کی دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. چشم ها و خشم ها و رشک ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنانو راز غیرت می درن، دوستان هم روزگارش می برن. آنکه غافل بود از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. مثنوي شریف کې دا ډېر ښکلي شعرونه دي، د یادولو قابل دي. دې کې چې کوم اسرار پټ دي. اوس مولانا روم وایي دانه باشې مرغه کانت، لکه دې شعرونو کې دا وایي چې شهرت د دې افتونه ذکر کوي چې ډېر شهرت او نیکنامي خلکو کې مشهوره کېدل د دې آفات د دې مذمت کوي. او یو سړی چې څومره ګمنامي او په یو ګوټ کې او څوک یې نه پیژني، نو د دې مدح بیانوي او د دې فواید ذکر کوي. وی دانه باشې مرغه کانت برچنن، که چېرې ځان نه دانه جوړ کې، نو مرغکان مرغۍ به دې راټولي کړي، بس وا به دې اوچت به دې کړي، قصه به دې ختمه کړي. مرغه مرغۍ په معنا راځي، مرغکه اسم تصغیر دی، یعنی وړې وړې مرغۍ او چرچڼې به دې څه کړي، اوچت کړي. غنچه باشې کودکانت برکنن، غنچه تا نمودو کو، ماشومان به راشي وبه دې شو کوي، ټیک شو، ختم به دې کړي. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. دانې پټې کا، مکمل ځان دام کا، چې مرغان راځي او ښکار کې ګیره. او غنچه پنهان کن بی گیاه بام شو، غنچه پټه کا، د کوټې د سر، بام د کوټې سر او چت ته وایي، د هغې ګیا جوړه شوه چې هغه بې اهمیته وي، بې قدره وي، د چا ورته خیال نه وي او د نور نه فایده اوچتوي. دا ګوره شو هم ویلی شي، دام شو، او شو هم ویلی شي، ټیک شو. خو لیکن د دې جمع به بیا شو نه وی، لکه شوید به وی لازمي جمع کې، لکه دا مفرد کې شو هم ویلی شي، به کلی دام شو. ته چاته وی چې ګم شو، ورک شه، دا ویلی شي. او زیات داسې رواج دی، بعضې ځینې کې شو ویلی کېږي، بعضې ځینو کې شو. لیکن دلته کې ته اوس وایې چې څو کسانی او ته ورته وایې چې بهر شه د کوټې نه، از اتاق بیرون شوید، جمع د دې به شو نه وی، شوید به نه وی. ولې شو بیا دلته نورې معنی هم راځي، بشو، ټیک شو. دا لکه شستن بیا وینځلو ته وایي. به هر حال دی کې نور رازونه دي. نو که ته داسې وی هم ویلی شي، دام شو، او که شو وی، غنچه پنهان کن گیاه بام شو، دا دواړه تلفظ صحیح دي. هر کی دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. وی چا چې خپل حسن په مزاد د زیاتوالی نه دی، د زیات شدن نه، خپل حسن یې ښه زیات کو، خلکو کې ځان مشهور که، صد قضای بد سوی او رو نهاد، په سوونو بد قضاګانې حوادث دته مخه وکړه، دته متوجه شو. څومره چې ګمنام او خلک دې نه پیژني، نو اصول الله که د آخرت دغه نو دی کې ستا فایده ده. ولې چشم ها و خشم ها و رشک ها، د خلکو سترګې، ټیک شو،
دلته هیله هم یو نسخه کې راغلی، خلک به تا ته هیلې جوړي، مکرونه به جوړي. او چشم ها معنا دا ده چې خلک سترګې به دې وي د نظره کېږي به. خشم ها خلک به درته غصې زړه کې. رشک ها خلک به حسد کوي، غبطه به کوي تا ته، چېره دا ولې داسې کمال کې دی، دسه ولې زیات علم دی، دسه ښه دولت دی، دسه کمال دی. بر سرش ریزت چو آب از مشک ها، په دې سړي باندې چې خپل حسن دنیا کې په نمایش کېږدي، په ده به دا مصیبتونه بر سرش ریزت په سر به راتویږي، یا بر سرش بارده چو آب از مشک ها، لکه اوبه چې د مشکونو نه تویږي. دا به مشک ها نه وایي، مشک خو هغه خوشبویه دغه ته وایي، مادې ته وایي که نه، چې د حسین دغه کوي. لیکن مشک څه ته وایي؟ پخوا به مشکونه ډېر استعمالېده. دا بیا د سرمنې نه جوړ کړي او یو سر دا بیا ډک او بیا بیا غاړې ته اچولي، وړه به خلکو به اوبه راچلولې، کومو ځایونو کې د اوبو مشکلات وو، وایي دقسې به پرې دا خلکو نظر به هم وایي، څوک به ورته حسد کوي، څوک به له نقصان ورکوي، بدنیتي به کوي د سره. دشمنانو راز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. وی دشمنان به د غیرت نه دل را وجني چې وسې کېږي که نه د حسد نه. دوستان هم روزگارش می برند، د چې کوم دوستان دي دا به د روزګار ختموي، د لکه بل نقصان ورنه کړي، ټیم به وله ضایع کوي، راغی د صبر رفت آمد ناس پاستی، قیمتي وخت به وله ضایع کوي. چې ګمنامي او چاته څه صفت او کمال نه ښکاري، د پسې څوک نه ګرځي. آنکه غافل بود از کشت بهار، او چې داند قیمت این روزگار. و هغه سړی چې د کشت بهار نه د سپرلي موسمي یا د کر وختي د فصل له کرلو او د غافل کینی، او چې داند قیمت این روزگار. هغه څه پیژني قیمت د دې زمانې د وخت، دا کوم بهترین وختونه چې په ګپو شپو کې، ټیم پاسي کې، په دروغو رښتیاو کې، غیبتونو کې تیری. تاله ډېر دوستان راځي چې مشهور چې خلک به راځي که نه، چې حسن تا کې څه معنی او صفت وي، خلک به تاله راځي. نو دا به څه کي الله، دا ډېره الله شیرونه دي. ګوره یعنی اگر تو اول دے بیا لگا تشریح کو، اگر تو دانا بنے گا تو تجھ کو مرغ چن جاویں گے، اگر غنچہ بنے گا تو بچی نوچ کر لے جاویں گے. دانا و غنچہ سے تشبیه نمود و ظهوری کمالات ہے، چې تا کې کم کمالات دی او دا خلکو ته ښکاره شو، ظاهر شو، ته د دې کمالاتو جدا پټو ساته، یعنی مورد آفات ہوگا، آفتونو سره به متوجه شي. یعنی تم دانا کو تو پوشیدہ کرو، یعنی نمود کو مٹا دو، پل نمود ختم کا، بالکل جان بن جاؤ کہ زیر زمین دفن ہوتا ہے، پھر دیکھ اس میں کیسے کیسے قیمتی جانور آ جاتے ہیں، اس طرح تم کو گمنامی سے ثمرات محمودہ حاصل ہوں گے. چې څومره ګمنام وې، څومره دې څوک نه پیژني، نو تا ته به ډېر محموده ثمرات، ښکلي ثمرات حاصل شي، نتایج به. اور غنچہ کو پوشیدہ کر دو، گیاہ بام بن جاؤ کہ حقیر الذلیل ہوتی ہے مگر آفتاب سے محظوظ رہتی ہے. د هغې نه حظ و ایسالی ده او د چا ورته خیال نہیں. یعنی جس شخص نے اپنی خوبی، ٹھیک شو، خوبی اور کمال کو بے اعتبار شہرت کے افزونی دی، سینکڑوں واقعات ناگوار اس کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کی نظریں ان کے غیظ و غضب، ان کے حسد ایسے شخص پر جیسے مشک سے پانی گرتا ہے اس طرح برسنے لگتے ہیں. آگے اس کا بیان ہے کہ دشمن تو حسد کے ہمارے اس کو پاڑے کاتے ہیں، اور دوست بھی اس کی عمر بیہودہ ملاقات اور اختلاط سے برباد کرتے ہیں. اللہ، جو شخص کشت بہار سے یعنی عمر سے کہ رونق اور تازگی میں کشت بہار کے مشابہ ہے غافل ہو، وہ اس روزگار یعنی عمر کی قدر کیا جانے، اونچی دانت قیمتی ان روزگار. د دې عمر په قیمت هغه څه پوهېږي چې دا څومره قیمتي دی. کم سړی چې د کشت بهار نه حاصل وي او وخت هسې ضایع کوي، نه دا تا ته مختصر زندگی ده، دې کې څه وکړه چې آخرت کې ځان له دنیا مزرعه د آخرت دی، دا وخت مه ضایع کوه. شہرت سے مبتدی کو عجب و عار، تحصیل کمالات و بد اخلاقی کی مضرت ہوتی ہے. چې ډېر مشهوره شي کېدای شي تا کې عجب پیدا شي، ټیک شو، او کېدای شي ته بد اخلاقه شي. ولې ناز را رویی به باید هم چور، نازونه به شروع کې. نو په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شئ. دا
ډېر قیمتي شعرونه دي دا که مثنوي کې نور څه نشي په دې به بیا نور هم ستاسو ذهن کار وکړي په زندګۍ کې دا ډېر غور طلب دي. نو بل دلته یو شعر یې ویلی دی چا ویلی دی عمر خیام خرم دل آن کسی که معروف نشد در جب و در راع و در صوف نشد سیمرغ صفت بارش پرواز کرد در کنج خرابه جهان بوف نشد. و هغه سړی خوش نصیبه دی چې دنیا کې اړو مشهور نشو کمال والا خلک کې علما دی په دا دغه د شیخی چې کوم لباس دی جبه درعا او د وړې پخواني چې کوم لباسونه و د شيوخو چې په دې کې اډو شونه ځانې بالکل په امیانو کې واچولو سیمرغ صفت د سیمرغ په شان عرش ته الوتلو کو والوته او په کونج د خرابۍ جهان کې بوف نشود بوف دی ګونګي ته وي چې یو ګټ کې ناشت ځان نه شهباز جوړ کو والوته کمالات حاصل ک بهر حال دا زر سمجھ کې ناراضي خو لیکن بیا به ان شاء الله پوه شوي. ها کم سړی چې په عین موسم کې چې دا فصل د کرلو موسمي بیج بونے سے غافل ہے د تخم د شیندلو نه غافل دي نو هغه بیا د بهار په دغه باندې سپويږي. به هر حال در پناهی لطف حق باید گریخ کو هزاران لطف بر ارواح ریخ تا پناهی یابی آنگا چی پناه آب و آتش مر تو را گردد سپاه نوح موسی را نه دریا یار شد نه براداشان بکین قهار شد. وی په فناو د لطف د مهربانۍ د الله تعالی ته باید سړی وتښتي پناه وروړي ګریختن تښتېدو ته وي په پناه د لطف د مخلوق نه کو هزاران لطف بر ارواح ریخ چې په زرګونو لطفونه او مهربانیانې په ارواحو باندې څه راتوی کړه مبذول یې کړه تا پناه یا بیانګه چی پناه الله تعالی ته پناه وروړه ففروا الی الله سرنګ پناه یو نسخه کې چون پناه چګونه پناه آب و آتش مر تو را گردد صفا صحیح معنو کې د الله ته پناه وروړه نو وی اور او بستا فوج جوړ شي دا بستا خدمت کی شي اور او انسانان خو سکه اور او غرونه بستا فوج شي کم کار چې فوج ادا کوي الله. اوس مثال ورکي نوح موسی را نه دریا یار شد حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام د سین یار نشو اغیو مدد ونکو حضرت نوح علیہ السلام له وبو دغه نکړه په کشته کې چې او د بچ نشو دشمنان ول هلاک نکړه همدغه سه د موسی علیہ السلام د همدغه سین د دلاره بچ کو او دغه لارې ورکړه او فرعونیان غر کړه د ملګری نشو نه برادا شان بکین قهار شو د دې په دشمنانو باندې په کینو غصه باندې قهاریت حاصل نکو غالب نشو. آتش ابراهیم را نه قلبود سوالیه نشانونه دي ټولو ته آیا اور د ابراهیم علی السلام د پاره قلعه جوړ نشو محفوظ پکې نشو تا برابر دز نمرود دود چې دا نمرود د زړه نه سو افسوس لګي اوچت کړ افسوس ارمان کولو چې دا سو شو کوه یحیی را نسو یې خیش خوان آیا غر یحیی حضرت یحیی علی السلام لرا ځان ترو نبللو قاصدان اشراب زخم سنگران د قصد گون کی چو د ته نقصان ورکولو د نقصان قصد کړو هغه په زخم د کانو نه کانی په غر ورونه وشتل گوف یحیی بیا در من ګرز دغه غر حضرت یحیی علی السلام تی ویل راشه ماته پناه وروړه ماته رو تخته ماته تراشه تا پناه حدګر د شمشیر تیز چې زستاره پر پناه جوړ شم د تیری توري نه ز پناه درکم. د ابراهیم علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام د بعضی واقعیات خو مشهور دي لیکن دا د حضرت یحیی علیه السلام چې غر د تاوازو کو چراشن او راشد پلی تنویر رحمه الله لیکي حضرت یحیی علیہ السلام دا مشہور نہ ڈیرا بعضی محشین نے لکھا ہے کہ کہیں یہود نے آپ کو ایزا پہنچانا چاہیے چرتے یہود دیتا نقصان و رسولو آپ وہاں سے بھاگے تو پہاڑ نے آپ کو پکار لیا اور یہود پر سنگباری شروع ہوئی سب دپا ہو گئی پا یہودو باندې هم دغه غر کانی ورولو او ټول دپا شو ودا کردنی توتی خواجه را و پندادنو پریدن خداحافظی کول د توچی خواجه لرا د سوداگر لرا و پندادنو پریدن نصیحت ورتو کو والوت یک دو پندش داد توتی بے نفاق بعد از آن گفتش سلام الفراق الوداع خواجه کرد مرحمت کرد آزادم ز قید مظلمت
یو دوه پنده ورکړه طوطي بې نفاقه، بغیر د منافقته، مخلصانه نصیحت یې د سوداګر ته وکړو، بعد از آن گفتش، پس د هغې نه وویل د سوداګر ته سلام الفراق. دا سلام متارکت چې سړی ځي او اخر کې سلام اچي، یو د سلام چې اول ملاقات کې دا متارکت سلام دی. دته ویل چې پتا دې سلام پہ واچولو، ودا وصل فراق موتا یو بل نه جدا کیگو. الوداع خواجہ کر دے مرحمت کر دے آزادم ز قید مظلمت. الوداع خدا حافظ، اے خواجہ تا ما سره مهرباني وکړه چې زه دې د قید مظلمت د تیرو د ظلم و ستم نه زه سګړم. ها مظلمت دې ته وي چې پچا ظلم شوي، نه ظلم و ستم چې پچاو شي، مطلب ته دلته دا دی تاریکی نه ده. ښه زه دې د دې ګوره طوطي سره د دې چې د سوداګر ډېر خیال ساتلو، خو دی ویل چې ګوره په ما ظلم کېږي. هېڅ کله طوطي بلبل دا په پنجره کې ګیرول د آزار کوي، دا کار نه دی پکار. الوداع خواجه رفتم تا وطن، هم شوی آزاد روزی همچمن. الوداع خدا حافظ ای خواجه سوداګر، زه وطن ته لاړم، واپس نه کوم ځای نه چې راغلی و. هم شوی آزاد روزی همچمن، همدغسې به تم یو ورځ زما په شان آزاد شي د قید تعلقات دنیا نه، د دې مصیبتونو. حقیقي ازادي چې تا ته حاصله شوه نو ته به خوشحاله چې هغه د خواهشات نفسانی غیر ضروری. خواجه گفتش بی امان الله برو مرمرا اکنون نمودی راه نو. دا بروم ویلی شي او بیرو هم ویلی شي، خو بیرو دلته ځکه کېږي بلې دویمې مصرې سره ټیک راشي. خواجه گفتش بی امان الله بی امان الله بیرو. خواجه ورته ویلي د خدای په امان ځه لاړ شه، مرمرا اکنون نمودی راه نو، ما ته د وس نوې لاره وښوله، زه د حقیقت ته متوجه کړم. ستا په شان زم دا روح ازادول غواړم، دا گیر دی بې ځایه. سوی هندستانی اصلی رو نهاد، بعد شدت از پره دلگشت شد. سوی هندستانی اصلی چې د وطن اصلی و هندستان، الته مخه وکړه. بعد شدت پس د سختی او تکلیف نه، اسپره د خوشحالی نه دلگشت شاد، ډېر خوشحاله شو. خواجه با خود گفت این پنده من است رای او گیرم که این راه روشن. خواجه وی ځان سره ویل چې دا ما دپاره فن دی، د ده لاره بونیسم چې دا روښانه لاره ده. جان من کم طرزی طوطی کی بود، زما روح زما وجود د طوطی نه کله کم دی، زه د ده نه هم کمزوري شوم. جان چنین باید که نیکو پی بود. یو نسخه کې داسې راغلی جان من کم طرزی طوطی کی بود، دلته نه طوطی کی بود، خدا زی صحیح راځي. جان چنین باید که نیکو پی بود، روح داسې پکار دی چې هغه سوي نیک قدم وي. یعنی دغه सांप رستن مراد سے وہ طریق یہی ہے کہ موت قبل الموت اختیار کرے، یعنی جس طرح مرد اپنے ارادہ سے، اپنی شہوت سے، اپنے غضب سے سب سے خالی ہو جاتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور رضا کے روبر اپنے خواہش اور رائے کو بیکار کر دے. اللہ تعالیٰ د رضا په وړاندې ګوره د خپل هر څه ختم کی، خپل خواهش شهوت غضب وغیرہ. نو وہی تاجر کہتا ہے کہ میری جان طوطی سے تو کئی گزری نہیں کہ وہ اس طریق سے واصل الی المقصود ہو جائے اور میں نہ ہو سکوں. جان تو ایسی ہی چاہیے جو نہ قدم ہو یعنی رائے حق میں تکافو کرے. مذرت تعظیم خلق و انگوش نما شدن، مذرت د تعظیم د خلقو او ځان انگوش نما کولو، خلقو ته ځان ښکاره کول انگوش نما چې خلق دې په نښه کي. دې کې څه نقصانات دي چې دی وایي چېرې ډېر شهرت دا نه ده ښه، څومره چې ګمنامه ښه ده، لکه څنګه چې د بعضې اولیاء کرامو صوفیانو دا دستور چې ځان به ګمنامه کولو، بلکې الټه به په ځان داسې څه د خلک به بدګمانه کول په ځان، کم غټ غټ خلک چې تن قفس شکل است و زان شد خارجان، از فریب داخلان و خارجان. دا وجود چې دی وایي د پنجرې په شکل کې دی، وزان شد خارجان، او دا روح د پاره یو ازغې جوړ شوی دی، د روح د پاره رکاوټ دی. دا ولی از فریب داخلانو خارجان، د فریب د داخلانو خارجانو، دا خلک چې ملاقاتیان دی او زی راځي، د دې د لاسه څه دی، دا تن د پنجرې په شکل کې دی، دا روح پکې بند دی. د دې مطلب دا دی
څنګه چې ازغې معنی وي باغ ته د رسېدلو. همدغسې لذات جسمانی روح لره معنی دي د عالم قدس ته د رسېدلو نه، او دا معنی کېدل د آمد و رفع کوونکو د فریب او اغوا نه کیږي چې د خوشامد خبرې کوي او دغه عجب پیدا کوي، او دغه عجب معنی ان الوصول ہو جاتا ہے. څنګه لکه اینش گوید من شوم هم رازی تو، دا ورته وی اینش یو کس ورته وی زبستا هم رازم، وانش گوید او هغه ورته وی نیمنم هم بازی تو، نه زه ستا سره شریک یم ستا په درغم کې. اینش گوید نیست چون تو در وجود، دا ورته وی اینش، دا ورته وی ستا په شان په وجود د جهان کې شته نه، در کمال و فضل و در احسان وجود. یعنی په کمال یا جمال او فضل او احسان او سخاوت کې ستا په شان نشته، لکه د خوشامند کې د په مخ د مدح کوي. ای آنش گوید هر دو عالمانی توس، هغه ورته وی چې یاره دا دواړه عالمه ستا مال دی. جمله جانها ما طفیل جان، زمونږ ځانونه ستا طفیلی دي، یعنی ستا د برکت به خوري. اینش گوید گاه عیش و خرمی، دی اینش گوید، اینش دا ورته وی دا یو کس ته زید عیش او د خوشحالی. آنش گوید هغه ورته وی گاه نوش و همدمی، ته زی او محل د نوش او د همدمه. ټیک شو، لکه د صفت کوي چې ستا وجود د عیش و نوش او د ملګرتوب ځای دی، او ستا دا ځای دا د عیش او د خوشحالی ځای دی، ستا دا دایره، ستا وجود او ستا سره ناسته پاسته او چو بیند خلق را سرمست خش. ٹھیک شو، دی چې ویني چې خلق د سرمستی دلداده دي، از تکبر می رود از دست خوش. دی د تکبر نه د خپل لاس وزي، یعنی آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک شو، د خپل کنټرول د لاس ور کی ځان ته خیال شي، د کې تکبر ریا عجب پیدا شي. او نه دانه ده که هزاران را چو دی وفگندس اندر آبجو، دی نه پیږي چې په زرګونو لراب د پشانې شیطان غرزولی دي په نیر کې غرق کړي دي د خوشامندو. لطف سالوسی جهان خوش لقمه ایس، لطف او سالوس د جهان دا ډیره ښکلې نوڼی ده. سالوس نمایشګري او دا چاپلوسی د جهان چې ده، کم ترش خور کو پر آتش لقمه، دا کم خوره چې دا د اور نه ډکه نوڼی ده، ډېر ډېر زیات نقصانات دي. د خلکو چاپلوسی او دا مدح او صفتونه چې ستا کوي دا تا لپاره نقصان ده دي. آتشش پنهان و ذوق آشکار، دودی و ظاهر شود پایان کار. وی اور ښکاره دی او ذوق اور پټ دی، دغه چې کوم نقصان دی. او د دې لوګي به په آخر د کار کې لکه څه شي ښکاره شي. گورا دا وی چہرہ دا خلق خوشامد کی باتیں کرتے ہیں، اس سے عجب پیدا ہوتا ہے، وہ عجب معنی انل اصول ہو جاتا ہے. چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے میں آپ کا ہمراز ہوں، دوسرا کہ نہیں صاحب میں آپ کا شریک حال ہوں. ایک کہتا ہے کہ تمہارے مثل تو ہستی بھر میں نہیں، کمال میں بھی، فضیلت میں بھی، احسان وجود میں بھی. ایک کہتا ہے دونوں عالم حضور ہی کی ملک ہے، کیونکہ حضور خلیفۃ اللہ ہے، ہمارے سب کی جان آپ ہی کا تو فعل ہے. ایک کہتے ہیں کہ آپ کو گویا زمانے عیش و خرمی ہے، دوسرا کہتے ہیں آپ زمانے حلاوت و ہمدمی ہے. یعنی ہمارے عیش و حلاوت کے اسباب آپ ہی کی ذات مقدس میں مجتمع ہے، گویا آپ ہی زمانہ ہے. وہ شخص بیچارہ جب ایک مخلوق کو اپنا سرمست و عاشق دیکھتا ہے، پس تکبر کی وجہ سے ہاتھ اسے نکل جاتا ہے. اس کو اتنی خبر نہیں کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے ورطۂ دلالت میں دکہ دے دیا ہے. یہ دنیا والوں کا لطف اور تملق ایک لذیذ لقمہ ہے، اس کو ذرا کم کھاؤ کہ پرآتش لقمہ ہے. یعنی تعظیم و تملق سے محظوظ مت ہو، دین خوند مالا کہ خلق دی تعظیم اور چاپلوسی کی کہ انجام اس کا ہلاکت ہے. اس لقمہ کی آتش یعنی ضرر پنہان ہے. ٹھیک شو، دا چستا خوشامند کے ظاہرہ کے دے ضرر پٹ دے، اور اس کا ذوق یعنی لذت ظاہر ہے، لیکن اس کا بخار آخر میں نکلتا ہے. ٹھیک شو، لگی آخر کی وجہ کہنا چاہیے اور بلشی جب عجب وغیرہ پیدا ہوگا
چې او چې پیدا شي نو اشته عمل به هم دله برباد کی. نو د خلق چې ستا خوشامند دي کې او صفت کوي دا هغه دغه سره دی چې هر قداد و حزن خود را در مزاد صد قضای بد سوی و رو نهاد. دا ډېرې قیمتي خبرې دي، په دې باندې ډېر زیات سوچ او غور کول پکار دي. دا درس دلته ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.